وروستۍ ذمهواري. ورځې په میاشتو او میاشتې په کلونو بدلېدې او تېرېدې. د نعیم په جنوبي پرتګال کې د والي په توګه 13 کلونه تېر شول. د هغه ځواني په بوډاتوب بدله شوې وه. د نرګس عمر هم تر 40 کلونو اوښتی و. خو د هغې د ښکلي مخ په ښکلا کې ډېر بدلون نه و راغلی. عبدالله د نعیم مشر زوی د عمر په 15 کال په پوځ کې شامل شوی و. په 3 کلونو کې هغه دومره پرمختګ کړی و چې نعیم او نرګس په خپل ځوان زوی ویاړ کاوه. دویم زوی حسین تر مشر زوی نه 8 کاله کشر و. یوه ورځ حسین په کور کې د لرګي په یوه تخته د غشو ویشتلو تمرین کاوه. نرګس او نعیم په برنډه کې ولاړ و. د خپل د ځیګر د ټوټې ننداره یې کوله. د حسین څو غشي په نښه ونه لګېدل. نعیم په مسکا ور وړاندې شو. د حسین تر شا ودرېد. حسین غشی په لنده کې کېښود. پلار ته یې وکتل او په تخته یې نښه ونیوله. نعیم وویل زویه ستا لاس لړزېږي او غاړه هم کږه نیسې. حسین وویل پلاره ته چې زما په عمر وې نو لاس دې نه لړزېده. نعیم وویل زویه زه چې ستا په عمر وم نو الوتونکي مرغان مې راغورځول او کله چې ستا نه 4 کاله په عمر لوی وم د بصرې په هلکانو کې تر ټولو ښه غشی ویشتونکی وم. حسین وویل پلار جانه ته نښه ووله چې ودې ګورم. نعیم له هغه نه لینده او غشی واخیستل او د تختې په منځ یې نښه وویشتله. بیا یې هغه ته د غشي ویشتل ور وښودل. نرګس هم دوی ته نږدې ولاړه وه. ناڅاپه یو ځوان آس د کور په درشل ودروه. نوکر دروازه بیرته کړه. سپاره آس نوکر ته پرېښود او په منډه کور ته ننوت. نعیم غږ وکړ او عبدالله او بیا یې هغه په غېږ کې ټینګ کړ. نرګس په خپلو کتو کې په زرګونو دعاګانې ورته کولې او ور وړاندې شوه. زویه راغلې الحمدلله چې په خیر راغلې. نعیم وپوښتل زویه څه خبر دې راوړی؟ عبدالله سره ځوړند کړه ویې ویل پلار جانه کوم ښه خبر مې نه دی راوړی. د فرانسې په جګړه کې موږ سخت تاوان وګاله او په ماته بیرته راستانه شو. موږ د سرحدي سیمو له نیولو نه وروسته د نور پرمختګ تیاری کاوه چې د فرانسې د 1 لک لښکر سره مخ شو. زموږ لښکر تر 18,000 نه زیات نه و. زموږ سالاره قبا له قرطبې نه مرسته وغوښته خو له هغه ځایه خبر راغی چې په مراکش کې بغاوت شوی دی ځکه خو فرانسې خواته زیات پوځونه نشي استولی. موږ له مجبورۍ نه د فرانسې پاچا سره په جګړه کې کېوتو او زموږ د فوج تر نیمایي زیات سپاهیان شهیدان شول. نعیم پوښتنه وکړه عقبه اوس چیرته دی؟ عبدالله ویل هغه قرطبې ته رسېدلی دی او په نږدې وختو کې د مراکش په لوري خوځېږي. د بغاوت د اور لمبې له مراکش نه تر تونس پورې غځېدلې دي. بربریانو ټول مسلمانان حاکمان وژلي دي. معلومه شوې ده چې په دې بغاوت کې د رومیانو لاس خامخا دی. نعیم وویل عقبه یو زړور سپاهي دی خو لایق سالار نه دی. ما د هسپانیې والي ته وویل چې ما در سره ونیسه خو خبره یې زما ونه منله. عبدالله ویل ښه ده پلار جانه ما ته اجازه راکړه. نرګس وویل اجازه ته چیرته ځې؟ عبدالله ویل مور جانې زه یوازې ستا او د پلار جان لیدو ته راغلی وم. زه له پوځ سره مراکش ته روانېږم. نعیم ویل ښه ده د خدای په امان الله دې په خپل امان کې وساته. عبدالله ویل ښه مورې خدای په امان. دا یې وویل او عبدالله حسین په غېږ کې ونیو او هغه چې څومره په بیړه راغلی و هماغسې په بیړه بیرته ولاړ. د بربریانو په بغاوت کې په زرګونو تنه مړه شول. هغوی د مسلمانانو حاکمان ووژل او وروسته یې د خپلواکۍ اعلان وکړ. عقبه د مراکش په څنډو پلی شو او په 102 هجري کال له شام نه لښکر سره د مرستې د هغې ته د لښکر مرسته ورسېده. په مراکش کې یوه درنه جګړه ونښته. د نیم بربنډو بربریانو لښکر له 4 خواو نه د سیلاب په شان راښکاره شو. د هسپانیې او شام لښکرو یې په میړانه مقابله وکړه خو د حریف د بې شمېره پوځ په وړاندې دوی هېڅ ونه کړای شول. عقبه په دې جګړه کې شهید شو او په مسلمانانو کې ګډوډي راغله. بربریانو هغوی یو رانیول او وژل یې. د نعیم زوی عبدالله د دښمن لیکې وڅېرلې او ډېر وړاندې تیر شو. هغه زخمی شو او آس نه د لوېدو په حال کې و چې یو عربي جنرال یې
تر ملا لاس ورته وکړ او په خپل لاس یې ورسره واخیست. د جګړې له ډګر نه لرې یو خوندي ځای ته یې ورساوه. د هسپانیې او شام لښکرو نږدې له 4 برخو نه 3 برخې شهیدان شول. نور پاتې په یوه لوري کې راټول شول. بربریانو چې دوی د شاتګ په حال کې ولیدل، تر 100 میلو یې په شا پسې وځغلول. ماته خوړلی پوځ الجزایر ته ورسید او هلته لږ آرام شو. د هسپانیې والي ته چې د دې ماتې خبر ورغی، د هسپانیې له ټولو ولایتونو نه یې د نوي لښکر راټولولو هڅه وکړه او د دغه نوي لښکر مشرتابه لپاره یې نعیم غوره کړ. نعیم ته د خپل د زوی د لیک په واسطه د هغه د ټپي کېدو او د یو عربي جنرال لخوا د ژغورنې احوال ورغلی و. په 125 هجري کال چې بربریانو په شمالي افریقا کې د ظلم بازار تود کړی و، ناڅاپه نعیم له 10,000 تنو سره د مراکش په ساحل پلی شو. بربریان د هغه له راتګ نه خبره وو. هغوی ته یو په بل پسې ماتې ورکولې او د ختیځ په لور مخ په وړاندې روان وو. هلته له الجزایر نه ماته خوړلي پوځ بیرته پرمختګ پیل کړ او بربریان یې دواړو لورو ته وځپل. په 1 میاشت کې مراکش د بغاوت اور سوړ شوی و، خو د افریقا په شمال ختیځ کې لا ځای ځای دغه فتنه پاتې وه. بارانیان او بربریان تونس ته ټول شول او هغه هیواد یې د خپل عملیاتو مرکز وټاکه. نعیم د مراکش د نظم او ادارې سمبالول پیل کړل، ځکه یې پرمختګ ونه کړی شو. هغه د پوځ وتلي جنرالان خپلې خیمې ته ورټول کړل او یو احساساتي وینا یې وکړه. ویې ویل، پر تونس د حملې لپاره یو سرخندوی سالار ته اړتیا ده. په تاسو کې څوک دی چې دا ذمهواري واخلي؟ نعیم خپله خبره پوره نه کړه چې 3 جنرالان ودرېدل. په هغو کې یو د ده پخوانی دوست و، دویم د ده ځوان زوی عبدالله و او دریم ځوانه بڼه عبدالله ته ورته و، خو نعیم هغه ونه پیژنده. نعیم ترې وپوښتل، ستا نوم څه دی؟ ځوان ځواب ورکړ، زما نوم نعیم دی. نعیم وویل، نعیم بن؟ ځوان ځواب ورکړ، نعیم بن عبدالله. نعیم بیا وپوښتل، عبدالله بن؟ هغه وویل، عبدالله بن عبدالرحمن. نعیم سر وخوځوه، هوکې وویل. نعیم ور وړاندې شو، هغه یې په غېږ کې ونیو او ورته یې وویل، ته ما پیژنې؟ ځوان وویل، هوکې ته زما سالار یې. نعیم وویل، زه د دې پرته ستا نور څه هم کېږم. ځوان ته یې په مینه وکتل او ورته یې وویل، زه ستا تره یم. او خپل زوی عبدالله ته یې وویل، دا ستا ورور دی. عبدالله وویل، پلارجانه همده د مراکش په جګړه کې زما ژوند وژغوره. نعیم له ځوان نه پوښتنه وکړه، عبدالله زما ورور څنګه دی اوس؟ نعیم بن عبدالله ځواب ورکړ، د هغه د شهادت نه 2 کاله تیر شوي دي. هغه یو بهرني ووژه. د نعیم په زړه ګزار وشو. لږ ځنډ چوپ شو او بیا یې لاسونه اوچت کړل. د هغه د بښنې دعا یې وکړه او ویې ویل، او ستا مور؟ نعیم بن عبدالله ویل، هغه ښه ده. نعیم ویل، ستا څو ورونه دي؟ نعیم بن عبدالله ویل، یو ورور او یو کشرې خور مې ده. نعیم نور منصبداران رخصت کړه. د هغوی له تګ نه وروسته یې خپله توره خلاصه کړه او د نعیم بن عبدالله په ملا یې ور وتړل او ویې ویل، ته د دې امانت حقدار یې او ته دلته پاتې شه، زه په خپله تونس ته ځم. نعیم بن عبدالله ویل، کاکا جانه ماته ولې اجازه نه راکوې؟ نعیم ویل، زویه ته ځوان یې، دنیا تا ته اړتیا لري، له نن نه وروسته ته د دې پوځونو مشر یې. عبدالله ته یې ویل، دا ستا مشر ورور دی، د ده امر به د زړه له کومې منې. نعیم بن عبدالله وویل، کاکا جانه زه تا ته څه ویل غواړم. نعیم وویل، ووایه بچیه. هغه وویل، ته کور ته کله ځې؟ نعیم وویل، زویه د تونس د عملیاتو وروسته به خامخا ځم. هغه وویل، کاکا جانه ته خامخا ولاړ شه، مورجانې ته ډېر یادولې، زما کشر ورور او خور هم تا ډېر یادوي. نعیم ویل، هغوی ته معلومه ده چې زه ژوندی یم. نعیم بن عبدالله ویل، د مورجانې باور و چې ته ژوندی یې. هغوی په ما تاکید کړی و چې د مراکش له عملیاتو نه وروسته هسپانیې ته ورشم او ستا لټون وکړم او درته ووایم چې ته له کاکا ناوې سره کور ته ستون شه. نعیم وویل، زه به ډېر زر هلته ځان ورسوم. عبدالله ته زر اندلس ته لاړ شه.
مور دې راوله او کور ته یې ورسوه. زه به د تونس له عملیاتو وروسته راشم. زه به د اندلس والي ته لیک درکړم، هغه به تاسو ته بیړۍ چمتو کړي. په تونس کې د باغیانو په لټون نعیم د اټکل په خلاف له زیاتو ستونزو سره مخ شو. بربریان به یو ځای مات شول او بل ځای به په لوټمارۍ پسې راووتل. نعیم 2 میاشتې پرله پسې هڅو وروسته تونس کې بغاوت په وژلو بریالی شو. له تونس نه باغي ډلې په شا شوې او په ختیځ لوري کې خورې شوې. نعیم د باغیانو د ځپلو تکل کړی و او په مخ ولاړ. د تونس او قیروان ترمنځ باغیانو له دوی سره څو جګړې وکړې، خو بالاخره به مات شول. قیروان ته نږدې په وروستۍ جګړه کې نعیم سخت ټپي شو. دی په بې سودۍ کې قیروان ته راوړ او د هغه ځای حاکم له ځانه سره وساته. د هغه د علاج لپاره یو تجربه کار ډاکټر راوست. نعیم ډېر وروسته راپسد شو، خو د ډېرې وینې بهېدو په وجه دومره کمزوره شوی و چې په ورځ کې به څو ځلې بېهوشه کېده. تر یوې هفتې پورې نعیم د مرګ او ژوند سره په کشمکش کې په بستر غځېدلی و. د قیروان حاکم چې د حالت ولید، له فستات نه یو مشهور ډاکټر راوغوښت. طبیب چې د نعیم زخم ولید تسلي یې ورکړه، خو دا یې هم وویل چې تر ډېر وخته باید دی استراحت وکړي. 3 هفتې وروسته د نعیم حالت لږ غوره شو او هغه کور ته د تلو اراده وکړه، خو طبیب وویل زخم تر اوسه پورې نه دی روغ شوی. په سفر کې د بیرته شلیدو امکان دی، ځکه خو لږ تر لږه 1 میاشت نور هم باید خامخا علاج ته دوام ورکړي. زه ویریږم چې دا د زهرجنې وسلې زخم نه وي او کېدای شي د وینې د خرابۍ په وجه یو ځل بیا خراب شي. نعیم 1 اونۍ نور هم صبر وکړ، خو کور ته یې د تګ لپاره هره ورځ ناکراري زیاتېده. هغه ټوله شپه په بستر اړخ په اړخ اوښت. زړه یې غوښتل چې یو ځل والوځي او هغه جنت نظیر وطن ته ځان ورسوي. د هغه باور و چې نرګس به اوس رسېدلی وي او له وزرا سره به د ریګونو په غونډۍ ولاړه وي او زما د راتګ انتظار وکوي. په دې لړ کې 20 ورځې نورې هم تېرې شوې، خو د زخم یو ځل بیا زولن شو. سپکه تبه یې هم ورسره پیدا شوه. طبیب ورته وویل دا ټول د زهرجنې وسلې د زخم اثر دی. زهر یې رګونو او ریښو ته رسېدلی دي، ځکه خو باید تر ډېره وخته دلته پاتې شي او علاج جاري وساتل شي. یو ځل نعیم نیمه شپه په خپل بستر پروت سوچ کاوه چې وزرا به په څه حالت کې وګوري. وخت به د هغې په معصومه څېره څنګه کرښې راکاږلې وي. د ده د غمجنې څېرې په لیدو به د هغې په څېره څه اغېزه وکړي. کله به یې ټپي کېدو ته پام شو، په زړه کې به یې ور وګرځېدل لکه چې تقدیر ته یې اوس هم کور ته تګ منظور نه دی. هغه پخوا هم څو ځله زخمي شوی و، خو د هغو ټپونو کیفیت څه بل ډول و. هغه په زړه کې ویل ښایي د دې ټپ نه د مرګ غېږې ته ولاړ شم، خو زه باید نرګس او عذرا ته ډېر څه ووایم. خپلو زامنو او ورېرونو ته باید نصیحتونه وکړم. زه له مرګ نه ویرېږم، له مرګ سره تل لوبېدلی یم، خو دلته د مرګ په انتظار پرېوتل ماته مناسب نه دي. ماته عذرا د کور ته د ورتلو پیغام راکړی. هغه عذرا چې د هغې د معمولي خوښۍ په خاطر مې کله په ژوند لوبې راته اسانې بللې او له هغې پرته به د نرګس د زړه حالت څه وي. زه باید خامخا ولاړ شم، ما هېڅوک نشي راایسارولی. نعیم دا وویل او له بسترې نه جګ شو. د مجاهد اراده پر بدني کمزوري غالبه شوه او دی د یوې بېسارې جذبې سره راپورته شو او په کوټه کې قدم واهه. هغه دا هیره کړې وه چې ټپي دی او بدن یې د یو اوږد سفر لپاره روغ نه دی. اوس د ده په ذهن کې یوازې نرګس، عذرا، د عبدالله وړوکي زامن او د کلي ښکلي خرما باغونه راګرځېدل. زه به خامخا ځم، دا د ده وروستۍ پرېکړه وه. په کوټه کې قدم واهه، ناڅاپه ودرېد. او د کوربه نوکر ته یې غږ وکړ. نوکر په منډه ورغی، کوټې ته ورننوت او چې نعیم یې په بسترې د غځېدو پر ځای په قدم وهلو ولید، هلک هک پک شو او ویې ویل. طبیب ویل چې ته باید د ګرځېدو را ګرځېدو نه ډډه وکړې. نعیم ویل ورشه زما اس تیار کړه. هغه وویل ته چېرته ځې؟ نعیم ویل ته اس تیار کړه. هغه وویل مګر اوس؟ نعیم په غوسه وویل هو همدا اوس.
هغه ویل د شپې مهال به ته چیرته ځې؟ نعیم ویل تا ته چې زه څه وایم هغه وکړه، د بې ځایه پوښتنو له امله ما سره وخت نشته. نوکر وویرېد او له کوټې نه ووت. نعیم بیا په بستره وغځېد او په خیالونو کې ورک شو. له لږ ځنډ وروسته نوکر بیرته راغی او ویل آس تیار شو. خو نعیم یې خبره ورغوڅه کړه او ویل ته چې څه وایې زه پې پوهېږم، زما یو ضروري کار دی. خپل مالک ته دې ووایه د اجازې په خاطر مې د تا د ویښولو لازم ونه بلل. له سهار نه دمخه نعیم له قیروان نه نږدې 2 میله وړاندې تللی و. په دې اوږد سفر کې دا احتیاط د ضرور کوه چې آس ګړندی ونه ځغلوه او له لږ لږ مزله وروسته به یې استراحت کوه. فستاد ته ورسېد. 2 ورځې هلته استراحت وکړ. د هغه ځای والي په نعیم ټینګار وکړ چې له ده سره پاتې شي، خو چې نعیم په هیڅ صورت هم دې ته حاضر نشو چې د لارې ټولو پیرهدارانو ته یې د هغه د ورتګ خبر ورکړ او هغه ته یې د هر ډول اسانتیاو برابرولو فرمان صادر کړ. نعیم چې څومره خپل هدف ته نږدې کېده د خپل زخم د رغېدو احساس یې کوه. له څو ورځو مزله وروسته یو ماښام هغه له یوه دښتې نه تېرېده. د دوی د کلي یوازې 2 میله مسافه ورته پاتې وه. د نعیم له هر ګام سره نوې هیلې او امیدونه راویښېدل. د هغه زړه د خوښۍ په سمندر کې غوټې وهلې. ناڅاپه یې د لویدیځ پر افق ګردونه ولیدل. په 1 ساعت کې دغه ګردونه هر لوري ته خپاره شول او فضا تیاره شوه. نعیم د شګلنې دښتې له توپانونو نه ښه خبر و. هغه د توپان له مصیبت نه وړاندې ځان کور ته رسول غوښتل. آس یې ګړندی کړ او چې کله یې د شمال لومړی څپه په مخ ولګېده نو آس یې 4 ګام پرېښود. د آس د غلولو له امله د نعیم د ټټر زخم بیا وشلېد او وینې ترې وبهېدې. د نعیم کور ته نږدې 2 میله مسافه پاتې وه چې توپان راګیر کړ. د نعیم تر کوره را 2 میله مسافه پاتې وه چې توپان راګیر کړ. له 4 خوا یې د سوځنده شګې راالوتې. آس یې چې د نورو وړاندې تلو توان نه درلود ودرېد. نعیم له مجبورۍ نه له آس نه پلی شو او د شمال مخالف سمت ته یې مخ واړه ودرېد. آس د خپل خاوند په څېر سر ځوړند کړ او ودرېد. نعیم د سوځنده ریګونو نه د ځان ژغورنې په خاطر نقاب په مخ راکش کړ. هغې لرونکي بوټي به شمال راوړل او د نعیم په بدن به له لګېدو نه وروسته د شمال له توندې څپې سره الوتل. د ده په بدن کې به ډېر ازغي ننوتل. نعیم به په یو لاس د آس جلب نیولی و او په بل لاس به یې خپل ځان او لمنه نښتې ازغي به یې لرې کول. د آس جلب یې لږ سوست نیولی و او کله چې یو ازغی لرونکی بوټی په ډېر زور د آس په ګېډه ولګېد، آس وترهېد او یو ټوپ یې وواهه. د نعیم له لاسه جلب ووت او آس لرې ولاړ. یو بل بوټی د آس په غوږونو ولګېد او ازغي یې د آس په غوږونو ورننوتل. آس له دې سره نور هم وترهېد او په منډه شو او یوه لوري ته وتښتېد. نعیم تر ډېره په همدې ځای ولاړ و. د زخم وینو یې ورو ورو ګریوان ورلوند کړ او بدني ځواک یې شیبه په شیبه کمزوری کېده. له مجبورۍ نه هغه په ریګونو کېناست او کله کله به په دې ریګونو کې د ښخېدو له ویرې جګ شو. جامې به یې وڅنډلې او بیا به بېرته کېناست. له لږ ځنډ وروسته د شپې تیارې توپان تیارې نورې هم ورزیاتې کړې. د شپې د لومړۍ برخې له تېرېدو نه وروسته د شمال زور کم شو. ورو ورو هوا صافه او اسمان ښکاره شو او ځلېدونکي ستوري ولیدل شول. د هغه آس له لاسه وتلی و. په پښو کې د تګ توان نه و. د هغه په ذهن کې ور وګرځېدل چې که تر سهاره وړاندې د ریګونو له دې سمندر نه تېر نه شي نو سبا ته به د ورځې په لمر کې په دې ریګونو کې لټ په لټه وړي او ساه به ورکړي. هغه د ستورو نه د سمت اندازه ولګوله او پلی روان شو. له 1 میل وهلو وروسته یې بدن ځواب ورکړ. ناامیده شو او په ریګونو کېناست. مزله ته دومره نږدې همت بایلل د مجاهد د ارادې او عزم سره اړخ نه لګاوه. هغه یو ځل بیا جګ شو او د مزله په لورې ګامونه اوچت کړل. هغه په تلو تلو کې 3 ځلې ولوېد، خو بیا په همدغه اراده راپورته شو او ګامونه به یې واخیستل. د تندې له زوره یې مرۍ وچه شوې وه او له کمزورۍ نه یې په سترګو تیاره راتله.
سر یې ور باندې وګرځېده. کلي ته لا 1 میل فاصله نور هم پاتې وه. هغه ته معلومه وه چې د کلي په لور بهېدلې ویالې له دې ځایه په دې رېږدېدلو قدمونو لږ نور تګ ته هم اړتیا لري. هغه چې لږ مخکې لاړ یوه کوچنۍ ویاله ورښکاره شوه. د ویالې اوبه د توپان د ګردونو او دوړو له امله خړې شوې وې او په مخ یې د وښو او بوټو خځلې او پاڼې بهېدلې. نعیم په همدې اوبه خوله ورکېښوده او تر مړښته یې وڅکلې. تر لږ ځنډ د ویالې په غاړه پرېوت. په زړه کې یې لږ څیک را پیدا شو او زړه یې لږ بیدار شو. جګ شو بیا روان شو. له ویالې نه پورې وه د کلي د خرما باغونه یې ولیدل. نعیم له بدن نه د ستومانۍ او کمزورۍ احساس لرې شو. له هر ګام سره ګړندی کېده. څو شېبې وروسته د ریګونو هغه غونډۍ تر څنګ ودرېد چې وزرا سره په ماشومتوب کې هلته لوبې کولې او د ریګونو وړوکي کورونه به یې جوړول. له هغه نه وروسته د خرما د دنګو ونو په منځ کې د خپل کور په لوري وړاندې ولاړ چې ناڅاپه د کور دروازې سره ودرېد. کله چې د کور دروازې سره ودرېد زړه یې ورېږدېده او بالاخره یې جرأت وکړ دروازه یې وټکوله. د کور خلکو یو بل سره ویښ کړل. یو ځوان نجلۍ راغله، دروازه یې خلاصه کړه. نعیم ځوان نجلۍ ته په حیرانۍ وکتل. د هغې څېره کټ مټ د وزرا په شان وه. نجلۍ چې هغه ولید بې له دې چې څه ووایي چوپه بېرته ستنه شوه. لږ ځنډ وروسته د ده زوی عبدالله او نرګس د نعیم هرکلي ته راووتل. وزرا په عبدالله او نرګس پسې شرمېدلې ورو ورو شاته راتله. نعیم د سپوږمۍ په رڼا کې ولیدل چې که څه هم د کائناتو د حسن ملکې ځوانې د زمانې له سرخونو سره تللې وه، خو تر اوسه یې په مړاوې څېره د غیر معمولي راب او وقار نښې پاتې وې. نعیم په دردېدونکې لهجه وویل: خورې. د وزرا په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. وویل: وروره. نرګس ور وړاندې شوه. په ځیر یې هغه ته وکتل او د نعیم په کمیس یې د وینو خاپونه ولیدل. ویل: ته ټپي یې؟ وزرا په وېرېدلې بڼه وپوښتل: ټپي؟ هغه بدني ځواک چې نعیم یې تر دې ځایه را رسولی و ناڅاپه یې ځواب ورکړ. هغه وویل: عبدالله زویه ما ته تکیه راکړه. عبدالله هغه ته تکیه ورکړه او دننه یې بوتله. سهار مهال نعیم په بستره غځېدلی و. نرګس، وزرا، عبدالله د نعیم زوی حسین، د وزرا کشرۍ زوی خالد او د وزرا لور آمنه د هغه په شاوخوا راتاو شوي وو. نعیم سترګې وغړولې، په ټولو یې نظر واچوه او په اشاره یې خالد او آمنه ور وغوښتل او تر څنګ یې کېنول. نعیم وویل: زویه ستا نوم څه دی؟ هغه وویل: خالد کاکا جانه. او بیا ویل: ستا نوم څه ده؟ نعیم جلۍ ته وکتل او ویې پوښتل. هغې ځواب ورکړ: زما نوم آمنه ده. د خالد عمر د 11 کالو په خواوشا کې معلومېده او آمنه د بڼې او قد نه د 14-15 کلونو په عمر وه. نعیم خالد ته وکتل او ویې ویل: زویه ما ته قرآن واوروه. خالد په خپل خواږه آواز د یاسین شریف سوره ورته تلاوت کړه. دویمه ورځ شلېدلی زخم نور هم هغه ته تکلیف ورکړ او د نعیم سخته تبه شوه. د سینې له زخم نه یې وینه جاري وه. د وینې د کمۍ په وجه بېخودي پرې راتله. تر یوې اونۍ پورې همدغه حالت و. عبدالله له بصرې نه یو طبیب ورته راوست. هغه یې په زخمونو پټۍ وتړلې او بېرته ولاړ، خو هغه ته یې هېڅ کومه ګټه ونه کړه. یوه ورځ نعیم له خالد نه پوښتنه وکړه: بچیه ته تر اوسه پورې جهاد ته نه یې تللی؟ هغه ځواب ورکړه: کاکا جانه زه په رخصتي راغلی وم او چې بېرته روانېدم ته چې تلې نو ولې بېرته راستون شوې؟ کاکا جانه تا په دې حالت کې نشم پرېښودی. هغه وویل: زویه د جهاد په خاطر باید سړی خپلو ټولو ګرانو شیانو نه لرې والی قبلوي. او ته زما فکر مه کوه، خپل فرض ترسره کړه. تا ته د مور دا نه دي درښودلي چې جهاد د یو مسلمان تر ټولو ستره دنده ده؟ هغه ویل: کاکا جانه مور جانه له وړکتوبه همدا درس راکوي
زه یوازې څو ورځې ستا د خدمت په خاطر ایثار شوی یم. زه ویرېږم چې که تا په دې حالت کې یوازې پرېږدم نو خفه نه شې. نعیم وویل زما خوښي په هغه څه کې ده چې زما پروردګار پرې خوښېږي. ورشه عبدالله را وغواړه. خالد له بلې کوټې نه عبدالله راوست. نعیم ترې وپوښتل زویه ستا رخصت تر اوسه پورې نه دی پوره شوی؟ هغه وویل پلارجانه زما رخصت 15 ورځې کېږي چې پوره شوی دی. نو بیا ولې نه یې تللی بچیه؟ هغه وویل پلارجانه زه ستا د امر په انتظار وم. نعیم وویل د خدای جل جلاله او د خدای جل جلاله د رسول د حکم نه وروسته تا ته د بل چا د امر او حکم ضرورت نشته. زویه ورځه. هغه وویل پلارجانه ستا طبیعت اوس څنګه دی؟ نعیم وویل زه ښه یم. نعیم د خپلې څېرې د تازه ښودلو هڅه وکړه او زیاته یې کړه ولاړ شئ. هغوی وویل پلارجانه موږ تیار یو. خالد او عبدالله په آسونو ځینونه ایښودل. د دواړو میندې نږدې ورته ولاړې وې. نعیم د خپل زوی او وراره د رخصتولو لپاره د خپلې کوټې د دروازې د ور د خلاصېدو حکم وکړ. هغه په بستره پروت و او بهري انګړ ته کتل. آمینې لومړی د ورور خالد او بیا یې په شرمېدلې بڼه د عبدالله تر ملا تورې ور وتړلې. نعیم جګ شو. له کوټې نه یې د وتلو هڅه وکړه خو 3-4 ګام اخیستو نه یې وروسته سر ور باندې وڅرخېد او وغورځېد. عبدالله او خالد د هغه د راپورته کولو لپاره منډه ور واخیسته خو د دوی نه وړاندې نعیم بیا راپورته شو او وی ویل زه ښه یم لږ اوبه راکړئ. آمینې د اوبو پیاله راوړه ور یې کړه. نعیم اوبه وڅښلې انګړ ته راغی او ودرېد او وی ویل بچیانو زه غواړم ستاسو د آسونو د ځغلولو ننداره وکړم. تاسو په بیړه سپاره شئ. خالد او عبدالله سپاره شول او د کور له انګړ نه ووتل. نعیم هم ورو ورو ورپسې ور ووت. نرګس وویل ته ارام وکړه. له بسترې نه جګېدل درته هېڅ ښه نه دي. نعیم هغې ته تسلي ورکړه او ویل نرګس زه ښه یم غم مه کوه. د خرما له بڼ نه چې ووتل خالد او عبدالله خدای پاماني واخیسته او آسونه یې 4 ګام پرېښودل. نعیم د دوی د نندارې لپاره د ریګونو په غونډۍ وخوت. نرګس او عذرا هغه منع کړ خو نعیم یې پروا ونه کړه ځکه خو دوی هم له نعیم سره په غونډۍ وختلې تر څو چې د کوم عمره غازیانو وروستۍ نښې ښکارېدې. نعیم همالته درېدلی و او کله چې هغوی له سترګو نه پناه شول نعیم په ځمکه کېناست او بیا یې سر په سجده ولګاوه. کله چې د نعیم سجده اوږده شوه نو عذرا وویره د نږدې ورغله او په ویرېدلې غږ یې وویل وروره. خو چې نعیم د دې په غږ سر راپورته نه کړ نو نرګس وویرېده او نعیم یې تر مټ ونیو او ویښوروه. نعیم بیا هم حرکت ونه کړ. هغې بې اختیاره د ده په سر زنګون کېښود او چغې یې کړې زما باداره زما باداره. عذرا یې نبض وکوت. آمینې ته یې وویل لورې دی بېهوشه دی زر کوه اوبه راوړه. آمینه په منډه ولاړه او لږ ځنډ وروسته یې له کوره د اوبو ډکه پیاله راوړه. عذرا د نعیم په مخ اوبه وشیندلې. نعیم را په خود کې شو. سترګې وغوړولې او په اوبو یې خوله کېښوده. عذرا وویل حسین بچیه ولاړ شه له کلي نه څو تنه راوله. نعیم وویل نه نه ودرېږه زه تلی شم. نعیم غوښتل جګ شي خو چې هڅه یې وکړه نه شو جګېدلی. لاس یې په سینه ونیو او بېرته په ځمکه وغځېد. نرګس خپلې اوښکې پاکې کړې او چغې یې کړې زما آغا زما مالکه زما باداره. نعیم د نرګس له څېرې نه سترګې پورته کړې. عذرا آمینې او حسین ته یې وکتل. د هغوی ټولو په سترګو کې اوښکې ځلېدې. هغه په کمزوري اواز وویل حسین بچیه ستا په سترګو کې چې اوښکې وینم ډېر خفه کېږم. د غازیانو زامن په دې ځمکه اوښکې نه وینې تویوي. نرګس ته هم صبر کوه. عذرا ماته دعا کوه. د ژوند بیړۍ د مرګ د توپان په څپو کې ټالونه خوړل. نعیم د شهادت له کلمې ویلو وروسته شونډې خوځولې او څه یې ویل خو غږ یې نه راوچتېده او بیا یې د تل لپاره سترګې پټې شوې. پای